ګرانو ملګرو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ورګورو په نننۍ ویډیو کې به موږ په موبایل باندې د جیمیل آی ډي د جوړولو طریقه زده کوو. که چېرې تاسو دا طریقه نه وي زده، خوږو ملګرو دې لپاره ضروري ده چې تاسو دا ویډیو تر اخره پورې کوئ، د دې لپاره چې تاسو مکمل پوه شئ. ملګرو د ټول ناول خو تاسو به خپل نیټ آن کړئ او بیا په خپل موبایل کې موجود جیمیل آیکان باندې پریس کړئ. د جیمیل د پریس کولو نه پس به تاسو ته داسې انټرفیس راشي. په دې انټرفیس ته راتلو نه پس په تاسو دغه 3 لاینز چې کوم مخامخ دي دا به ووهئ او بیا به تاسو دا سکرول ډاون کړئ، یعنې لاندې به په دې کې راکوز شئ. چې لاندې کله تاسو راکوز شئ تاسو ته به لاندې یو آپشن ښکاري، دغه آپشن به تاسو پریس کوئ او دا آپشن چې دی د سیټینګز آپشن دی. د سیټینګ د آپشن وهلو نه پس به تاسو ته یو بل آپشن راشي ایډ اکاونټ. چې کله مونږ ایډ اکاونټ آپشن ووهو نو د دې نه پس به مونږ بل آپشن وهو ګوګل. د ګوګل آپشن وهلو نه پس به مونږ لږ انتظار کوو، تاسو ګورئ دا کارسر تاویږي، انتظار به مونږ کوو تر هغې پورې چې تر څو پورې دا څنګه سیټینګ پوره شي. د دې نه پس به تاسو نه دا دوه آپشنز غواړي. که ستاسو موبایل کې زوړ جیمیل اکاونټ نه وي نو تاسو به کریټ اکاونټ ووهئ. د کریټ اکاونټ وهلو نه پس به تاسو ته داسې پاپ اپ راشي. لومړني کې به تاسو ته فرست نیم او دویمه خانه کې به تاسو ته لاست نیم راشي. په لومړنۍ خانه کې به تاسو د خپل نوم لومړنۍ حصه لکه ما علي ولیکله او په دویمه خانه کې لاست نیم کې به تاسو د خپل نوم دویمه حصه لکه ما دلته ولیکل زاهد، دا رنګه دواړه خانې ډکې کړئ. دې نه پس به تاسو نه موبایل کې چې دی آپشن غواړئ ستاسو تاریخ پیدایش، لومړنۍ به تاسو خپل میاشت ورکړئ منت، دې نه پس به ډے ورکړئ چې کوم سویم تاریخ وي سویمه نیټۍ، د هغې نه پس به تاسو ایر ورکړئ. چې کله تاسو دا درې واړه آپشنز پوره کړي دې نه پس به تاسو ته د جنډر والا خانه راشي. په جنډر کې که تاسو میل یې فیمیل یې هغه خانه به تاسو هغه خپل مطابق ډکه کړئ. د دې نه پس به تاسو نه یوزر نیم غواړي. یوزر نیم د هر یو کس دا جدا جدا وي، د خپل نوم هم کېدای شي، د خپل نوم نه علاوه هم کېدای شي، خو زیاتر یوزر نیم کې به تاسو ټول واړه الفاظ ورکوئ، واړه حروف او بغیر د سپیسه به تاسو ورکوئ او کوشش به دا کوئ چې دا واړه حروف بغیر سپیسه او دې کې که چېرته اعداد وي نو هم بهتره خبره. ګوګل به تاسو له خپله چې لاندې یو آپشن درکړي، لکه دې کې تاسو کتئ چې لاندې اویلیبل یو نوم یې درکړی دی یو اوږده نسخه، که تاسو دغه اخیستل غواړئ هم ټیک ده، که دغه اخیستل نه غواړئ نو ستاسو خوښه ده، تاسو به خپل کوشش جاري ساتئ. ما دې ځای کې علي زاهد 3 4 5 5 او 4 3 دا مې ورکړ او د دې نه پس چې دی ما نیکسټ ول بس د دې مطلب دا دی چې دا اوکې شو، یعنی په دې په یوزر نیم باندې بل آی ډي نشته، لہذا اوس زما آی ډي جوړه شو. اوس به موږ پاسورډ ورکوو. پاسورډ هم چې کم از کم د اتو انسو یا حروفو دې نه زیات وي. نو زه دې ځای کې 8 1 8 2 8 3 او 8 4 ورکوم او ګورم چې دا ایکسپټ کوي که نه ایکسپټ کوي. بس دا واخیسته، مطلب دی چې دا پاسورډ هم د چا نشته دی. دې نه پس په دغه پیج کې لاندې موږ راکوز شو، لاندې به یې لیکلي چې تاسو نه به ګوګل تپوس کوي چې آیا دا تاسو په خپله یئ که نه، نو تاسو په یس آی ایم باندې کلیک کوئ. اخره کې به تاسو په آی اګري باندې کلیک کوئ. چې آی اګري هم کلیک کړو ستاسو آی ډي جوړه شوه او تاسو اوس دې آی ډي ته لاګین کېدی شئ. ملګرو که دا ویډیو خوښه شوې نو ګل لالا سټوډیو سبسکرایب کړئ او دا ویډیو زیات نه زیات شیر او لایک کړئ. والسلام.